تقلید د څه کار وي خو امام بخاری به کړی دی کنه. نو امام بخاری رحمت الله علیه 3 لاکه حدیث یاد دي. ونا پوهه جاهل ته ټانګېوال وادي ته څنګه وایي چې ته مذهب مه منه، ځکه چې امام بخاري چې دی نو خپل مذهب لرلو. امام بخاري خو 3 لاکه حدیث یادو. تا د دې زمانې شیخ القرآن دې راواخله، شیخ الحدیث دې راواخله، 2 حدیثه په یادو زه نه دي ورته. نه خو امام بخاري جوړ کا عمر حدیث ځکه نو بیا مذهب پرېږده، زه خپل مذهب شروع کړه. مثال کې لا څوک پیش کړي ماته چې امام بخاری پیش کړي، امام ابو حنیفه پیش کړي کنه چې هغه مقلد نه و. الحمدلله امام ابو حنیفه مقلد نه و، امام شافعي مقلد نه و، امام مالک مقلد نه و، امام احمد مقلد نه و. ولې مقلدین نه و؟ مجتهدینو کنه. ته خو نرشه مجتهد ته خو نو بیا ځان هلته تقلید نه وباسه کنه. اجتهاد ته لا نه رسېدلی او پرتوک دې دلته ایستی دي، اوبه په اټک کې را روانې دي، پرتوک دې دلته ایسته. یو ځل حدیث زکا حافظ الحدیث شاه ځان نه حافظ جوړ کا، ځان نه حجت جوړ کا په حدیثو کې. 3 لاکه 4 لاکه حدیث په یادو باندې زکا. بیا به مونږ پوه شو چې یاره دا سړی خو د حدیث دې حدیثو ته یاد دي. زه نه دته څه گنجایش ته دی چې مذهب نه خروج کوي ورته کار کوي. نو چې تا ته 2 حدیث یاد نه دي، یو رفع الیدین پېژنې، یو امیل بالجهر پېژنې، دې نه بالاتر سره مسله الدین کې پېژنې. یقین در رب په ذاتو کوي چې کمال حدیث تاسو ته دوکې درکوي چې یاره بخاري شته دی او مذهب نه منم. په دې بخاري شریف کې که دې مجلس کې حدیث ناست دی او که زما اواز اوري راځي وړي بخاري شریف اول جلد یوه صفحه عبارت په دې منبر به ناست یم او په دې منبر به دی ناستي. یوه صفحه عبارت د بخاري شریف صرف قرت دی وکړي، صرف معنا خو لري خبر ده، صرف قرت دی راته وکړي په دې ځای کې زه ورسره اعلان کوم چې زه وهابي یم. دلته لیکي خو د بخاري قرت لا نشي کولی، خو ځان نه لګوي بخاري. په بخاري کې خو داسې بابونه راځي چې ستا ترمن پې وړي که نه هغې څه به څه کوي. بخاری شریف خو کړي اول جل شروع کا نو تا ته به یو باب راشي، باب ما جاء فی الشعر فی المسجد. په جماعت کې ناخواني څنګه ده؟ امام بخاری وایي دا ښه کار دی. حسان ابن ثابت به د رسول الله مبارک په منبر ناخواني کوله. وایي حدیث ته چې بخاری کې دې ته راشي ته خو ناخواني ته سندرې وایې، دې سره به څه کوې بیا؟ که نه دا باب به پټی بیا دا به بیا خلکو ته نه ترجمه کوي که نه، دې کې خبره راغله که بخاری شریف خو قدم په قدم د تبرکاتو نه ډک دی. بخاری خو د رسول الله مبارک په پړو باندې بابونه لګوي. بخاری خو د رسول الله مبارک په مسکن چې یو ځای کې ناسته قدر کړې ده، په اول جلد کې باب لګوي چې نبي اکرم صلی الله علیه وسلم کوم ځای کې ناسته کړې هغه ځای ته د برکت دپاره ورتلل بهترین عمل. او د عبدالله ابن سلام روایت پکې ذکر کوي. عبدالله ابن سلام رضی الله عنه شاګرد ته وایي فلانیا ما سره لږ کوټې ته نه ځې چې په هغه کټ کې دې کښېنوم په کوم کټ چې محمد مصطفی ناسته کړې ده، په هغه پیالۍ کې اوبه درکړم، په کومو پیالۍ چې محمد مصطفی شونډې لګېدلې دي، ما سره لاړ شه. شاګرد دې وایي زه د عبدالله ابن سلام سره لاړم، په کوم کټ چې مبارک ناسته کړې ولته یې کښېنولم او په کومه پیالۍ چې اوبه څښلې ما ته یې پکې اوبه راکړې. دا د امام بخاري عقیده زده کړې ده، کاش کې دا چې هغه عقیده دی که ته خو یو رفع الیدین پېژنې یا من بالجهر، هغه هم د اتباع سنت دپاره نه، د شرو د اختلاف دپاره چې څنګه د اختلافات دې کلي کې جوړ شي او څنګه به دا زوړ امت خلکو ته مشرک معرفي کړم. معززو ختم القرآن که خپله کولی شئ بهترین عمل، که نور خلک راوستی شي تلاوت دپاره بهترین عمل. او کدا خبره څوک کوي یاره دې باندې دې خوراکونه کوي، دا خوراک پې حرام دی. تلاوت باندې خوراک کول 2 قسمه دي. یو په تلاوت باندې خوراک کول دي اجرتن، چې حافظان د مدرسې ورته وایي صاحبه که روټۍ راکوې خو ختم درته کوو، که روټۍ نه راکوې نو نه درکوو، دا ختم نه کوو درته. داسې حافظان تاسو چېرته کتلي دي چې د ختم والا سره شرط لګولي اجرت یې ښي؟
زمونږ د امام ابو حنیفه رحمه الله خو په دې مسله